ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک پر خپلو بندیانو باندې ډیر زیات مهربانه بادشاہ دی او د دې تمام مخلوق ضروریات الله پاک د خپل خزانو نه پوره کوي انسان اشرف المخلوقات دی دا تمام مخلوق د انسان خادمان دی او انسان مخدوم نو دا تمام نعمتونه الله پاک د انسان د پاره پیدا کړی دي که تمام اولین آخرین په یو میدان باندې موجود شي را جمع شي کم چې فنا دي مړ شوي دي هغه هم را جمع دي شي تر قیامته دا نور پیدا کېږي دا هم راشي موجوده وي او دا ټول د الله پاک نه خپل خپل حاجتونه وغواړي او الله د هر یو بنده تمام حاجتونه پوره کړي نو د الله پاک خزانو کې هیڅ کمی هم نه راځي دا خزانې بیا هم ډکې په ډکې دي د دې تمامو نعمتونو چې الله موږ او تاسو له راکړي په موږ باندې د الله حق دی چې موږ ورله شکریه ادا کړو عبادت ورله وکړو شکریه ورله ادا کړو د خدای په خزانو کې نه کمی راځي او نه زیاتې راځي د خدای صفتونه هم برابر دي د خدای خزانې هم برابر دي څوک یې کمولی نشي نه زیاتولی شي نه کمولی شي نو بېشمېره نعمتونو خزانې د بنده دپاره دي یوازې پیدایش د انسان یو لوی نعمت دی چې الله پیدا کړي چې پیدا کړي نو موږ نشو نور به سره کړو وبنه نو نور نعمتونه به سره کړو خو چې پیدا یې کړو نو د نعمتونو دروازې بیا موږ ته کولو کړلې بېشمېره نعمتونه راکوي اوس د دې نعمتونو حق د الله عبادت کول دي د الله احسان منل دي د الله حمد و ثنا ویل دي د الله نه ډېر زیات مهربانه بل هیڅوک هم نشته دی او د الله نه رستو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم احسانات په دې مخلوق باندې دي نو بیا دومره احسان د بل چا نشته د الله نه پس د پیغمبر علیه السلام احسان په ټول مخلوق باندې شته ځکه دا پیغمبر علیه السلام که الله پاک نه پیدا کو نو دا نور مخلوق هم نه پیدا کول الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي لولا کا محبوب استا پیدا کول کمی مقصد نوے لما خلقت الدنیا
ما د سره د دنیا باندې پیدا کړی نه وي که ستا پیدا کول مې مقصد نه وي نو ما به دا دنیا نه وه پیدا کړې لولا که کچر ستا پیدا کول مې مقصد نه وي لما خلقت الجنة والنار نه به مې دوزخ پیدا کړو نه به مې جنت پیدا کړو دنیا به پیدا نه وه نو چې د پیغمبر علیه السلام پیدا کول الله اراده کړې ده نو دی نه پسې د نور مخلوق د پیدا کولو او دی له د نعمتونو ورکولو اراده هم کړې ده نو پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین د تمام مخلوق د پاره رحمت د الله دی پیغمبر علیه السلام شپه ورځ الله ته منت او زاری کوي جړا ورته کوي د چا دپاره د امت دپاره په دې دنیا کې چې د پیغمبر علیه السلام څومره زندگی وه هغه ټوله زندگی د امت په غم کې جړلې دي د الله نه غوښتل چې یو امتی راله ټول وبخه او جنت ته راله داخل کا هر وخت یې دقه سوال کړی دی چې یا الله امتیان راله وبخه امتیان راله جنت ته داخل کا په دې د شپې هم جړا کړې ده ورځې هم جړا کړې ده الله ته منت او زاری کړی دي چې الله امتی راله وبخه د قیامت پر ورځ باندې هم هر بنده د خپل ځان په فکر کې وي رب هب لی نفسی یا الله زما ځان ما ته راوبخه ما وبخه رب هب لی نفسی یا الله ما وبخه زما ځان که پیغمبران دی او که نور نیکان خلق دی او که بدان دی ټول په قیامت کې یو آواز دی نفسی خدای ما بچ که ما وبخه د بل چا فکر چا سره نشته صرف په دغه میدان حشر کې یو پیغمبر علیه السلام دی چې هغه رب هب لی امتی رب هب لی امتی رب زما امت ما ته راوبخه د دنیا کې هم د امتی غم او په قیامت کې هم رب هب لی امتی پولیس صلات سره ولاړ وي هر بنده وي رب سلم رب ما سالم پورې باسه نور به خپل کار کوي پولیس صلات باندې ما یوازې سالم پورې باسه دغه ځای کې بیا د امت فکر چې خدای امتی راله سالم پورې باسه نو د خپل مور پلار نه زیات مهربانه په دې خلکو باندې د خپل مور پلار نه زیات پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام یو ځل فرمایل وی زما او ستاسو مثال داسې دی لکه چې اور بلوي شمع بلوي او پتنګان راځي د اور د لمبې ته ځان ورمخکې کوي ځان سوځي د شمع ته پتنګان راځي او په دې لمبه ورځي ځان سوځي نو دقه شانتې دا بندیان د جهنم د اور ته ځان ورغورځوي ځان سوځي او زه رسته ولاړم یو د املا نه رانیسم او راکاږم چې اور ته مزه دوزخ ته مزه او تاسو کله یو طرف ته تاویږئ کله بل طرف ته یو خوا بل خوا در پسې ما او تاسو د اور نه بچ کوم خپل مور پلار په بچي باندې ډېر زیات خفه کېږي چې بچی ناپویه وي او د اور لمبو ته ځان مخکې کوي نغري ته ورځي په خرپوسه ماشوم روان دی خو نه پوهېږي چې سوځمه خو دا سره لمبه د ماشوم اسې خوښه وي ورځي وپسې او مور یې په زور باندې رستو راکاږي دې جاري نه پرېمې ده ورته زه به لږ اور له ورشم لمبو له په لاس کې رالم نه پوهېږي نو مور پلار یې بچ کوي د دې نه ډېر زیات پیغمبر علیه السلام په دې امتیانو خفه کېږي چې دوی دوزخ ته ولې روان دي نو د الله احسانات بے حد بے اندازې په مخلوق دي او د پیغمبر علیه السلام احسانات هم په امتیانو باندې دي اوس امتی له پکار دي چې د الله به حق ادا کوي خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق به هم ادا کوي د الله حق دا دی چې د الله عبادت وکړه الله له حمد و ثنا ووایه او د پیغمبر علیه السلام حق دا دی چې د پیغمبر علیه السلام کومې طریقې د هدایت دپاره د دواړو جهانو کامیابۍ دپاره
بیان شوی دی هغه طریقې خپلې کا او په هغې باندې عمل وکړه او په پیغمبر علیه السلام باندې درود ووایه د الله حمد و ثنا په الحمدلله الحمدلله رب العالمین او د پیغمبر علیه السلام شکریا په درود شریف باندې ده نو درود شریف ویل دا په دې بندیانو باندې یو د عبادت په طریقه الله لازم کړی دی بنده به درود وی درود ویل عقلا او نقلا دواړه ثابت دی چې بنده دې درود ووی نقل بل قرآن نو کہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دی آیات کے اللہ فرمائلی دی ایمان والو تاسو درود اوائے صلاة و سلام اوائے پا پیغمبر علیہ السلام باندے نو دا آیات ترمخا درود ویل در باندې لازم دی او دا نقل شو نو عقلم دا تقاضا کوي چې درود به مثال په طور باندې یو سرکاري غټ افسر دی هغه ته د حاجت پیښ دی نو په خپله ولا هر بنده ورتلی نشي نو د هغه څوک تعلقدار دی او ستا هم ورسره تعلق شته نو هغه تعلقدار ته دی چې د فلاني صاحب ته مې حاجت دی که ته ورته زما سفارش وکړي او هغه درته راځه چې دی وله بوتل ته ورله بوتللی او ته دا زما اشنا دی ته زما اشنا یې زما د دې اشنا کار ته وکړه هغه ته بلکل یې دله کوم وی کوله کار نو د دغه سرکاري افسر به شکریا ادا کوي چې تا لی کار وکړه خو دا اشنا چې دی وله بوتلی ستا هم اشنا دی دې منځ کې واسطه دی نو د دې واسطې به هم شکریا ادا کوي چا چې در باندې انعام او احسان کړی دی د هغه شکریا به ادا کړي خو چې د چا په واسطه او د چا په وسیلې در سره احسان کړی دی د هغه به هم شکریا ادا کړي نو د پیغمبر علیه السلام په واسطه او په وسیله د الله انعامات په دې بندیانو دي نو بندیان به د الله شکریا ادا کوي په واسطه محمد رسول الله د دې شکریا به ادا کوي درود به پرې وایي درود شریف یو داسې بهترین عمل دی چې دا په خپله باندې الله پاک هم وی یو عمل دی چې الله په بندیانو لازم کړی دی خو اول یې په خپله وی ګوره تا ته الله وی مونځ کوه الله په خپله مونځ نه کوي مونځ ته حاجت نشته تا ته وی روژه ونیسه تا ته وی حج وکړه نو دا حکمونه تا ته الله کړي دي خو په خپله دغه عمل الله نه کوي درود یو داسې عمل دی چې تا ته هم الله حکم کړی دی خو په خپله هم درود وی او تا ته چې درود دپاره حکم الله را لېږلی دی نو سمدستي تا ته نه وایي چې ته درود ووایه اول وایي ان الله و ملائکته یصلون علی النبی بېشکه الله او د الله فرشتې په پیغمبر علیه السلام درود وایي نو مؤمنه ته هم پې درود ووایه اول الله په خپله درود وایي بیا په تا باندې وایي ته پې ووایه نو درود داسې عمل دی چې الله او فرشتې هغوی هم په دې عمل کې شرکت کړی دی اوس ما تا ته الله وی درود او یا ایها الذین آمنوا صلو اے ایمان والو صلو تاسو درود اوایه نو منګه درود څنګه وایو منګ وایو اللهم صل علی محمد یا الله ته درود اوایا په محمد باندې الله ما ته وی ته په درود وایه زه ته هم ته په درود وایه نو دا ما خبره ومنله ما څنګه ومنله خبره ما ته الله وی ته په درود نو ما ته ته په وایه ما خو نه وی نو د دې خبرې جواب دا دی چې زه به سیم او زما درود بشي د پیغمبر علیه السلام د شان مناسب زه نشم ویلی یا الله ستا د شان مناسب ته په خپله ووایه زه نشم ویلی زه سیم او زما درود بشي چې زه به هم درود ووایم نو زما درود د هغه د شان مناسب نه دی خدای ته په خپل شان مناسب درود ووایه نو دې کې د پیغمبر علیه السلام عظمت شان ته اشاره وشوله چې زه عاجز بنده یم بیکاره یم او زما درود بس درود نه وي
نو خدای ستا د شان مناسب او د خپل محبوب د شان مناسب ته پې درود ووایه. ښه که زه درود ویمه نو څه پې او که زه درود نه ویمه نو څه پې الله پې په خپله درود وایي نو زما د درود څه فایده شوله. که زه نه ویمه نو زما نه مخکې خو ان الله و ملائکته یصلون الله او فرشتې پې درود وایي نو که زه نه ویمه نو څه چلو شو، که ما ووی نو څه چلو شو. نو د دې خبرې جواب دا دی چې فرض که یو دیوال دی او ټوله شیشه پې لګېدلې ده او ته ورته بیټرۍ ونیسې رڼا پې ور واچې نو هغه شیشه او دغه دیوال د رڼا اخلي نه واپس یې تا ته راتمبئ نو ته پې روښانه شي. ته چې د شیشې د مخامخ دیوال ته بیټرۍ ونیسې او رڼا ور خوشي کړي هغه رڼا ټوله تا ته واپس راځي. نو پیغمبر علیه السلام نورانی حیثیت لري چې ته پې د درود دا تحفې ور مخکې کې هغه واپس را اوتمبېږي، انعکاس پکې دی، تا ته رحمتونه متوجه شو. ته وایې یا الله پیغمبر علیه السلام باندې رحمتونه را اوروه. رحمتونه په پیغمبر علیه السلام خو خپل هم ورېږي خو په تا را اوورېدل تم د رحمت لاندې راغلی دی. یا یو غونډس کې د سره دی او دیوال ته دې وویشته دیوال کې هغه ننوځي نه واپس تاله راځي نو ته چې په پیغمبر علیه السلام درود وې هغه درود واپس تاله راځي تا ته رحمتونه متوجه کېږي. هغه بنده وی ډېر بخیل دی چې د هغه په مخ کې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک واغشتی شو او دی درود نه وی وی د ده نه ډېر شوم او بخیل نشته دی. نو شومتوب نه دی پکار چې کله د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک اورې نو صلی الله علیه وسلم کم از کم وایا. درود شریف کله فرض دی واجب دی کله سنت دی کله مستحب وي کله مکروه وي او کله درود ویل حرامي. نو فرض کله دی په ټول عمر کې یو ځل درود ویل فرض دی ځکه الله حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو دی آیات کې حکم شوی دی او دا حکم په ټول عمر کې یو ځل به خامخا منې درود به وی. نو فرض ټولو ادا کړي دي یو ځل درود هر چا ویلی دی نو فرض وشو. دویمه مرتبه ورپسې د واجب ده. پیغمبر علیه السلام یو ځل په منبر تشریف فرما شو په ړومبی پوړی قدم کېښود ویل آمین، بیا په دویمه پوړی قدم کېښود ویل آمین او په دریمه پوړی چې قدم کېښود بیا ویل آمین. پیغمبر علیه السلام د جمعې خطبه چې به ویله نو د منبر په اوچته پوړی به ودرېد مخامخ به خلک ناستو خطبه به یې ورته ویله نو په هره پوړی چې آمین آمین ویلی دی او مونځ او خطبه ختمه شوله نو صحابه کرامو تپوس وکړ وی د الله محبوبه مخکې خو چې ته داسې آمین آمین دې نه دی ویلی او نن دې درې ځله آمین وویل. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې جبرائیل علیه السلام راغی وی راته وی چې په چا رمضان راشي او ده په رمضان کې داسې عبادت ونه کړي چې په الله ځان وبخي دی دې هلاک شي مې آمین. د چا مور پلار دواړه جمدي دي بوډاګان دي یا یو او ده د مور پلار دونه خدمت نه دی کړی چې د هغوی په دعا باندې دی وبخلی شي دی دې هلاک شي مې آمین. او ویل ستا نوم په یوه مجلس کې ذکر شي او په تا څوک درود نه وایي نو دی دې هلاک شي وی ما چې آمین. نو دې حدیث مبارک کې دا خبره راغله چې د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک په یو مجلس کې ذکر شي نو اورېدونکي به خامخا درود وایي او که وی نه وی نو دا بنده هلاک شي. جبرائیل ورته خیره کوي پیغمبر علیه السلام په آمین وایي نو د ده په هلاکت کې شک مه کوه دا بنده تباه و برباد شو. نو د دې حدیث مبارک تر مخه درود شریف په داسې مجلس کې ویل واجب دي.
او په مانځه کې په آخره قاعده کې عبده و رسوله نه رستو اللهم صل اللهم بارک دیته درود ابراهیمی وی دا درود ویل سنت دی د درېمه مرتبه شوله. اوس د دین علاوه نور وختونو کې درود شریف ویل د دې ذکر کول وظیفه کول دا مستحب دی. نو دا څلور مرتبه د جواز دی، فرض، واجب، سنت او مستحب. دین علاوه یو درود کله به مکروه نو په مانځه کې د آخر قاعده نه غیر بل ځای کې درود ویل مکروه دی. په مانځه کې د آخر قاعده نه غیر بل ځای درود ویل مکروه دی. نو په مانځه کې د درود ویل موقع آخري قاعده ده. آخري قاعده نه غیر کبل ځای کې وي نو دا د درود موقع نه ده، مکروه دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل خوب لیدلی دی. په خوب کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو. امام صاحب د آخر قاعده نه غیر که چا درود ووی په اوله قاعده کې درود ووی سجده سهو په لازمه کړې ده. پیغمبر علیه السلام ته تپوس کړی دی چې زما یو امتی په اوله قاعده کې په ما باندې درود ووی نو ته چې سجده سهو وکړې دا ولې؟ امام صاحب ورته څه وایي؟ وی دا الله محبوبه بې ځایه پتا درود ویلې ځکه ورته چې سجده سهو وکړه، بې ځایه ویلې دی، دا موقع نه ده، نو ځکه زه وایم چې دی د سجده سهو وکړي. پتا درود ویل خو ثواب دی، خو چې بې ځایه ویلې نو ورته چې سجده سهو وکړه. نو په آخره قاعده کې درود ویل سنت، د دې نه غیر بل ځای ویل په مانځه کې دا مکروه دی. او درود ویل به کله حرام هم وي، نو د حرام هغه موقع کومه یوه ده چې درود غوندې بهترین عمل هغه حرام وي. یو بنده سودا خرڅوي او دی په زوره زوره درود وایي. دا درود په دې خیال باندې وایي چې دا خلک وایي چې دا سړی خو عاشق رسول دی، دا خو ډېر زبرګ دی، راځه سودا به د ده نه وکړو. نو دی په زوره زوره درود وایي، دی په خپله سودا خرڅوي، درود کې غرض نه دی. نو په داسې موقع کې درود ویل دا حرام دی، ځکه د دنیا د لږ لالچ دپاره د پیغمبر علیه السلام ښکلی نوم مبارک استعمال کړی دی. نو اصل درود چې ثواب یې د ټولو نه زیات دی درود ابراهیمی دی، چې دا په مانځه کې کوم درود موږ وایو اللهم صل اللهم بارک، نو دې ته درود ابراهیمی وایي او د دې ثواب ډېر زیات دی. خو چې کله د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ذکر کېږي نو عرض الله اللهم صل اللهم بارک ویل یو پټې ګران دي. نو د اختصار دپاره صلی الله علیه وسلم دا اوایا، صلی الله علیه وسلم. نو دا مختصر درود دی. نو په دې کې صلات او سلام دواړه راغلي دي، هم درود دی هم سلام دی. صلی الله علیه وسلم مختصر درود. په دې مختصر درود باندې تا ته څونه فایدې رسیږي؟ 50 فایدې درته رسي. کم بنده چې صلی الله علیه وسلم یو ځلې ووایي نو دله الله لس رحمتونه ورکوي. چا چې یو درود ووایي الله په لس رحمت را لیږي. نو دا شمېره ځان سره، لس رحمت یو، لس درجې ولا الله اوچتوي، لس ګناهونه معاف کوي، لس نیکۍ ورله لیکي، 40 شولې. او چې یو سلام دې په پیغمبر علیه السلام ووایي الله در باندې لس سلام وایي نو 50 شوي. نو صلی الله علیه وسلم دا چې یو بنده د سارې منځو کې او دې یو 20 منټه لګیا وي او صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، نو دې به زر کرته ووایي. چې زر کرته ووایي
نو په یو ځل صلی الله علیه وسلم باندې 100 فائدې دې حاصل کړې 500 نو په زرو بسو شي 50 لچ په زر کې زر وکړو 50,000 شوي کنه نو 50,000 فائدې تا تا شل منټه کې سحر به ورسیږي سار مانځه نه پس شل منټه وخت دا په صلی الله علیه وسلم باندې تیر کا 50,000 فائدې به ته رسیږي نو بس الله دې یقین مضبوط کینو اوس کړه دې په دې د نقدو پیسو خبرې نو ټول وته تیار دي چې شل منټه به صلی الله علیه وسلم په یو صلی الله علیه وسلم به ته یو روپیا درکې ټول وته تیار دي خدا ثوابونه قرض دي یقین وکړه چې دا دنیا د نقدو نه ډېر یقیني دي درودونه ویل ډېر ثواب لري او په درود کې ډېر قسمونه دي هر هغه درود چې پیغمبر علیه السلام خپل ویلي دي د ټولې دنیا بزرگان چې راجمع شي او ډېر مهنت مشقت وکړي او یو ښکلی بهترین درود جوړ کړي د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې هغې ته به چرې مونه رسېږي کم درود چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی صحابه کرامو ته یې ښولی دی هغې ته رسي نه نو صحابه کرامو چې کم درودونه ویلي دي حقه درودونه په هغې کې ثواب ډېر دی وخت پې لږ لګي ثواب دې پې ډېر کېږي نو وروسته چې چا جوړ کړي دي اگر چې معنا به صحیح وي ښکلي ډولي الفاظ به پکې وي خو د پیغمبر علیه السلام درود ته نه رسي نو د نور چا درودونه مه وایه هغه درود ووایه چې پیغمبر علیه السلام خپله ویلی دی اوس درود تاج دی الفاظ یې ډولي دي ښکلي دي خو پیغمبر علیه السلام نه ویلی دی او نه اورېدلی دی دا وروسته زمانه کې جوړ شوي دي وظیفو دي کتابونو کې درود لکی وګوره نو دې کوم الفاظ ډولي دي خو پیغمبر علیه السلام نه ویلی دی او نه اورېدلی دی او داسې ورپسې وروسته نور جوړ شوي دي چې د بعضې الفاظ سراسر غلط دي غلط الفاظ پکې وي او په داسې ښکلي کاغذ یې چاپ کړی چې د هر چا وتړی کېږي چې دا به والم او دا به زه وایم نو هغه ډولي کاغذ والا او ډولي الفاظ والا درودونه پرېږده هغه مه وایه هغه الفاظ ووایه چې کوم پیغمبر علیه السلام په خپله ویلي دي نو دا هر چا درودونو پسې او ډولي او رنګینه کاغذونو پسې زما ځکه ډېر رنګینه کاغذونه مې وکتل چې الفاظ یې داسې دي چې هغه د ویلو نه دي باغې بنده د ثواب په ځای د عذاب مستحق جوړېږي نو ځان مه ګناهګاروئ مانځه والا درود شریف ډېر ډېر وایه په دې کې پیغمبر علیه السلام ته نږدېکت دی چې ویل کې نو صلی الله علیه وسلم به وی او که لیکل کې نو په لیکلو باندې هم صلی الله علیه وسلم پوره لیکه چا چې په یو کاغذ باندې ولیکل صلی الله علیه وسلم نو په دې کاغذ تر کومې چې دا درود موجود دی نو په تا باندې به الله پاک رحمتونه رالیږي او بیا چې دغه کاغذ څوک پړاوي هغه ساعت په تا بیا نور رحمتونه به راځي نو صلی الله علیه وسلم به پوره لیکي نو بعضې ناراض ته د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک ولیکي نو د پاسه پې سواد جوړ کي په سواد کې د فایده نشته او څوک پې د پاسه ولیکي سولعم نو په سولعم کې دم ثواب نشته دی سولعم او سواد په دې کې ټکې ثواب نه کېږي صلی الله علیه وسلم پوره لیکه درود شریف ویل په ناسته ویلم جایز دی په ولاړه ویلم جایز دی په ملاست هم جایز دی په روانه باندې هم جایز دی بعضې بنده وي په روانه مه وایه که نه خپې به دې خوږېږي په خپو به دې باد راشي دا خبره دروغ ده هر وخت درود وایه په ناسته په ملاسته په ولاړه په روانه په هر حال کې درود وایه چې څومره د درود ډېر وي په قیامت کې پیغمبر علیه السلام سره نزدېکت به زیاتي او په دې د پیغمبر علیه السلام یو قسم شکریا ده په ټوله دنیا کې چې کم کم ځای کې بندیان درود وایي الله پاک فرشتې مقرر کړي دي او هغه فرشتې د امتی د خولې درود اخلي او نیک پیغمبر علیه السلام ته وړي
او ورته وایي د فلانې علاقې ستا فلانې امتي د فلاني زوی پتا باندې درود او سلام ویلی، پیغمبر علیه السلام خوشحاله شي او تا تم دعا کوي. پیغمبر علیه السلام درته دعا کوي، خوشحالیږي. د ټولې دنیا نه هر ځای نه فرشتې الله مقرر کړي، سیاحین فرشتې دي. د روضې مبارکې په خوا کې چې کوم بنده ولاړ دی هلته د رسولو انتظام د بل چا په غاړه نه دی، براه راست پیغمبر علیه السلام په خپله اوري. روضې مبارکې سره چې کوم درود سلام وی نو مخامخ پیغمبر علیه السلام ته رسي، پیغمبر علیه السلام یې په خپله اوري. او د بهر دنیا هغه د فرشتو په ځای ته پیغمبر علیه السلام راغلی دی او زه ورته درود ویم او دا هغه اوري. دا عقیده مه لره. پیغمبر علیه السلام جسمانی طور باندې تاله چارسدې ته نه راځي، روحانی طور باندې هم تاله چارسدې ته نه راځي. په خپل قبر مبارک کې د هغه ځای په خوشحالو کې دی او ستا درود ورته هلته رسېږي. او بل دا درود خو موږ تحفه لیږو، دا یو ډالۍ ده او تحفه ده. نو چې یو معزز مهمان ته څوک تحفه او ډالۍ ورکوي نو داسې به وتي چې زموږ ځای ته راشي چې تحفه درکړم. داسې به څوک وي چې یو عزتمن خوږ محبوب ته وایي ته زما ځای ته راشه چې تحفه درکړم. تحفه دا ده چې زه به یې دروړم دله، زه به یې تاله په خپله دروړم. او که زه اوزګار نه یم نو زه به یې د چا په لاس درولیږم، خو تحفه به تاله کور ته درځي، ته به وله نه راځې. دې ته تحفه نه وایي چې په خپله ورپسې معزز راشي، محترم ورپسې راشي. نو پیغمبر علیه السلام د چا کور ته نه راځي د درود دپاره، بلکې کور ته پیغمبر علیه السلام ته الله د فرشتو په ذریعه باندې درود او سلام رسوي. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیٹ، اشرف روڈ، سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. او د دین علاوه د دینی تقاریرو کې سټې به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. عربو کې بعضې قبایلو چې هغوی یو بل سره د نعمتونو شمیر شروع که یو ما سره ډیر دی او بل ما سره ډیر دی، خو په دې باندې د یوې قبیلې په بله باندې او د بلې په بله باندې خپله لوی ثابتوله چې موږ لوی خلک یو، موږ سره ډیر څه دي، مال دولت موږ سره ډیر دی، هغه بله ورته موږ سره ستا نه هم ډیر دی. دا یو ډله وایي زموږ افراد ډیر دي، سړي هم ډیر دي، هغه بله وایي زموږ هم ډیر دي. او په یو بل یې فخر کو. نو د سړو شمېر یوې ډلې وکړه نو د بلې چې کم شي نو هغې ورته زموږ په مقبره کې هم دومره پراته دي که نه، او به ورسره وشمېرو نو بیا چې هغې وشمېرل نو بیا زیات شو. وی الهاکم التکاثر، غافله کړې د تاسو لره التکاثر، ډېروالی د مال او د افرادو، حتی زرتم المقابر، تر دې چې قبر ته ورسېدې، قبرستان ته ورسېدلی او قبرونه شمېرم شروع کړل. نو ډېروالی د مال او ډېروالی د افرادو دې غافله کړلی. الهاکم التکاثر، غافله کړې د تاسو لره فخر کول په ډېروالی د مال او په ډېروالی د افرادو. تکاثر په معنا د تفاخر، فخر کول یا ډېروالی. نو په ډېروالی باندې غافل شوي او په دې ډېروالی باندې چې فخر کوي نو په دې باندې هم غافل شوي. حتی زرتم المقابر، تر دې چې قبرستان ته ورسېدوي. کمال هر څومره ډېر زیات شي خو د بنده سترګې نه مړېږي. یو ډېر لوی میدان چې د سرو زرو ډکي، یو وادي د سرو زرو ډکي، دا د یو بنده وي نو دی وایي که دقسې یو بله ونه به ښه وه. دا به نه وایي چې دا خو زما او زما د بال بچ کړوسو پورې دا نه خلاصېږي، دا ډېر دی او دی په دې باندې د الله شکریا ادا کړي. دا ونه کړي، وایي که یو بلنګ وي نه که دوه وادې، دوه لوی لوی میدانونه د سرو سپینو ډک شي د دې شي وي که بله درېیمه وي. نو یا قناعت پر کند یا خاکی گور، یا خو به د بني آدم د سترګې
قناعت صبر باندې مړی شي او یا به پسه مړی شي خاک ګور د قبر په خاورو به مړی شي. بنده ډېر مال حال را پیدا کی او آخرت ته تلا شي ټول ته نه پاتې شي هیڅ هم په کار نه شو. نو د بنده مال هغه دی چې په خپل یې وخوړه په خپلو بچو یې وخوړه ښکلی لباس یې واغېسته په خپل هم واغوسته په خپلو بچو ویې غوسته او څه د الله په نوم باندې ورکړل بس دقه د بني آدم خپله حصه ده چې په خپله وخورې په خپلو بچو وخورې او واغوندې دا ستا حصه شوله او کوم چې د الله په نوم باندې د خیرات وکړو نو دغه هم ستا حصه شوله او د دې نه علاوه دا نور مال دا ستا نه دی دا د رستو پاتې خلکو دی تا نه رستو به څوک پاتې وي نو دا مال حال دا ارس به د هغوی ستا په کې څه ونه شو به دغومره ستا چې کوم دی خوړلی دی څکلی دی اغوستی دی او کوم دی د الله په نوم لیږلی دی دا خوړل څکل د دنیا کې ختم شو او دا چې کوم خیرات دې کړی دا د آخرت دپاره شو بس دقه دوه برخې دې شوې. هر څه چې الله ورکړي چاله په هغې باندې الحمدلله الشکر لله شکر دی خدای چې ډېر څه دې راکړي دي. د دې نعمتونو الله تپوس کوي به هر بنده چې روغ جوړ دی صحت ولا الله ورکړی دی دا صحت یو ډېر لوی غنیمت دی. د دې صحت به الله تپوس کوي چې روغ جوړ وي څه دې کړي چېرته ذکر فکر چېرته دیني کارونه د الله د رضا دپاره کله دا صحت پسې کې تېر شو نو چې کله یو انسان مریض شي نو بیا دته د صحت قدر معلوم شي. زمونږ د نعمت قدر علی منګ له راځي چې هغه نعمت خدای والي نو د روغ صحت قدر چا سره نشته خو چې کله دا صحت ختم شو بیماری راغله نو دې بیماری کې دا بنده په ځان پوه شي چې زه خو صحتمند وم او دا خو ډېر لوی نعمت و. که یو سترګه خوږ شوله نو ټول بدن پریشان دی پې یوه سترګه په دې یوه سترګې الله مشین لګولی دی دې سترګه کې الله مشین لګولی دی او په سکنډونو کې بې شمېره تصویرونه دا اخلي او دماغ له یې ورکوي او بیا دغه دماغ کې هغه تصویر پروت وي کوم شی چې په سترګو باندې ښکاره شوی هغه شی به ختم شي نه به خو د انسان په دماغ کې د هغې ریکارډ پروت وي نو څه موده پس چې بیا وویني وی دا هغه څیز چې څو کاله وړاندې ما لیدلی و. نو دا سترګې یو لوی نعمت دی یو انچي قدرې سترګه ده او دا ټوله دنیا پکې ښکاري. اټومیټک نظام په دې کې پروت دی. د دې حفاظت دپاره الله پاک غیر چاپېره اسباب پیدا کړي دي د پاسه پې نری سرمن اچولې ده دا سترغلي مخې ته چې دا سترګو له هوا باندې ګرد و غبار خس و خاشاک راشي باڼې ورته لګولې دي چې د دې حفاظت وشي که د بهر نه یو تیز ګزار راشي نو د دې سترګې نه چاپېره د اډوکې یو ډوغل یې جوړ کړی دی گزار با اډوکی واخلی سترګه به گزار نه اخلي نور لګي هوا لګي تاسو چې جامې وینځئ په تار باندې ځوړندې کې څومره لمبې وي خو لږ ساعت پس چې ګورې نو هغه اوچې شي اوبه ترې لاړې هوا کې والوتې آبي بخارات لاړل جامې اوچې شوې دې سترګې کې دننه مخامخ اوبه دي روزانه دا کولو وي چې ویښي دا سترګې کولو دي نور پې لګي هوا پې لګي دا خو لږ سات کې اوچېږي د ونو پاڼې تکې شنې دا په نور کېده سارې کېده ماښام یې ګوره لکه نکریزو معده به شي نو دا سترګې خو یو ورځ کې اوچېږي خو الله پاک دې ته اټومیټک پیپونه لګولي دي دې ته سات په سات غوړې غوړې اوبه راځي چې دا پکې خرابه نه شي دا پکې خوشته پرته وي دا غوږ نظام الله پاک داسې پیدا کړی چې د هر طرف نه هر قسمه آواز راشي انسان پرې باندې پوه شي د خوشحالۍ خبر راځي
زړه په خوشاليږي د هدایت خبر راځي پاغه زړه خوشاليږي نو د دې غوږونو نظام الله جوړ کړی دی که یو غوږ دې کمزورې شو په قدر به پوه شي چې یو تم غوږ ته لاس ونیسي او بل تم چې په غوږ لاس کېږي وي کوڼ دی پته ولګېده کوڼ دی دیم حیران دی او خلک هم ورته ګوري بس نو دا نعمتونه دي الله پاک دې موږ د نعمت قدردان جوړ کړي ژبه ده پسته ده غیر چاپېره غاښونه دي د دې حفاظت پې کېږي که لږ خطا شي دا غاښ پې چکو لګوي خوږېږي خو الله یې حفاظت کوي سپېمې دي پوزه ده دننه په دې بدن کې بې شمېره انتظامات او هر یو سیز ته چې ګورې دا یو لوی نعمت دی په بدن کې هر یو جز لوی نعمت که یو غاښ دې بېکاره شو دردمن شو ټوله شپه به ته په قلار نشي او چې د کار نه دی غاښ دې وویسته نو بل غاښ په ټوله دنیا کې اقصې نه پیدا کېږي کوم چې د الله پیدا کړو نو د دې نعمتونو الله پاک تپوس کوي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله فرمایي د دې به درنه د دې یو یو نعمت تپوس کېږي یو سړی هغه ناشکري کوله نعمتونه خدای ډېر ورکړو ده به همیشه اعتراض و چې خدای استمرار نه کړل الله ورته په زړه کې ور واچول چې دې نه هجرت وکړه بل وطن ته لاړ شه نه دې بل وطن ته لاړه په هغه ځای کې خواري مزدوري شروع کړله الله وله ډېر زیات مال حال ورکړه چې ډېر مال حال را جمع شو نو بیا اراده وکړه چې خپل وطن ته ځم نو سره زر سپین زر لال جواهرات قیمتي کپړې وغیره دی را جمع کړي دي او په دریو اوښانو باندې بار کړل خپل وطن ته راځي په یو دشت بیابان باندې راغی مال ورسره دی خو د لږې د لاسه تنګ شو ډوډۍ نشته غیر چاپېره ګوري چې خدای څه وکړمه د خوراک هېڅ شی هم نشته د لږې مرم په دغه دشتو بیابان کې یو سړی راغی او هغه سره ډوډۍ وه نو ده ورته یو ډوډۍ را باندې خرڅه که راکه هغه ورته یې نه خرڅومه وی ما ته ډېر تکلیف دی نو خیر دی یو ډوډۍ ګرانه راکه هغه چې ګران اخلي نو بس تا سره دا درې اوښان دي بار کړي نو دا یو ته مال راکه یو ډوډۍ به درکړم وی دا خو ته ډېره ګرانه وي نه هغه ورته زه خو خرڅوم نه ته غواړې نو چې ته غواړې نو زما په طبیعت به اخلي ستا په طبیعت نه که اخلي والو که نه اخلي ماخله زه خو نه خرڅوم د بیا مینتزاري وکړل هغه ورته که اخلي والو که نه د لږې د لاسه به اوس مړ شي درې واړه به پاتې شي نو بس نور څه کس هم نشته درې واړه اوښان بار کړي به زما شي نو که دې خوښې یو ډوډۍ به درکړمه ستا پې ګزاره وشي دوه اوښان کور ته بوځه ده سوچ کوي سمه خبره ده چې مرم او درې واړه پاتې کېږي نو دوه به کور ته یوسم جنبې به پاتې شم یو ډوډۍ یې وله ورکړله ویې خوړله لږ ګزاره وکړله او مزل کې روان دی اوس پې تنده راغلله ډوډۍ نه پس په ګېډه کې تو پیدا شو نو د تندې نه هلاکېږي بیا یو سړی مخې له راغی او هغه سره اوبه دي دا ولا الله فرشته د انسان په شکل کې را لیږي یو سړی دی اوبه ورسره دی ورته یې لږې اوبه راکړه ما ورته دا اوبه خو ما ځان له ساتلي او دا چاله نه ورکوم پیسې به درکړم خو لږې اوبه راکړه نو هغه ورته یې خامخا که غواړه نو به دوه اوښان د سره دي بار کړي یو مال را یوستا شو دی ورته دا ډېرې ګرانې وي زه نه خرڅوم که اخلې واله که نه اخله خپله مخه کوه دی سوچ کوي چې د تندې مرمه نو زه یو ګیلاس اوبه دي وبس کمه ګزاره به مې وشي یو اوښ به کور ته بوځم
سړی له یو اوښ بار کړی ورکړ یو ګلاس اوبه اوس کلی پړې باندې په زړه رڼا راغله تو ختم شو یو اوښ بار کړی ور سره دی اوس کور ته را روان دی ناګانه ګېډه کې فرق را پیدا شو او دس ماتول غواړي نه ماتیږي تکلیف دی لوسې پوسې شروع شولې بیا یو سړی مخې راغی حکیم دی داروګان هم ورسره دی ورته وایي چې دغسې تکلیف دی او دس ماتول غواړم نه ماتیږي هغه ته یې مصر دارو شته دی در به کم اوس به اودس مات کې وبه دې ښه شي خو دا بار کړي اوښ دې ماله راکړه چې دارو درله درکړم هغه ته دا خو په ډېره خوارې زارې مې ګټلي دي او دوه اوښان مې مخکې چاله ورکړه دا یو پاتې نو زه به کور ته سوړم او ته کور ته به سوړ اوس به دلته مړ شي نه به ته لاړ شو نه به مال لاړ شي نو چې جمدې کور ته لاړ شي نو دا ښه نه ده دارو هغه ورکړه او بار کړي اوښ ده وله ورکړه دارو یې وخوړل او داسې مات شو بدن یې ټیک شو د کلونو خواري مزدوري په یو ورځ کې لاړله اوس یو غیبي اواز راغی ای ناشکره انسانه یو وخت ډوډۍ یو ځل اوبه یو ځل اودس ماتول درې بار کړي اوښان د کلونو سرمایه دی پې لاړله همیشه دی خوراک کړی دی همیشه سکاګ دی کړی دی همیشه دی ښه په اسانه باندې اودس مات کړی دی مال دی سره کړي دي همیشه دا نعمتونه ما در کړي نن درته پته ولګېدله چې د یو وخت ډوډۍ یو بار کړي اوښ باندې میلو شو دا هم ارزانه میلو ده د یو وخت اوبه درته په یو بار کړي اوښ میلو شولې یو وخت اودس ماتول په بار کړي اوښ درته وشو همیشه دا نعمتونه ما در کړي وو نو تا د ما لپاره په دې کې څه شکریا ادا کړې وه موږ له الله هر وخت نعمتونه را کوي صحت یې را کړی دی مال حال هر چا له څه نه څه الله ورکړی دی کور یې ورکړی دی بچي یې ورکړي دي ګیر چاپېره یاران دوستان یې ورکړي دي ماحول دا ټول نعمتونه د الله دي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا به د دې نعمت په باره کې درنه تپوس کېږي څه به وایې چې ما شکریا ادا کړې وه که ما نه ادا کړې نو د دنیا د مال حال ته چې ګورې نو په دې نیت وګوره چې دا د الله نعمت دی او زه شکریا ادا کوم په دې نیت ورته مه ګوره چې دا د دنیا مال دی او زه پکې مزې چرچې کوم او زه په فلاني فلاني باندې فخر کوم هغې سره نشته او ما سره شته په دې نیت باندې خپلو نعمتونو ته مه ګوره په دې نیت وګوره چې الله را کړي دي او زه پې د الله شکریا ادا کوم که په دې نیت باندې ګورې چې دا په فلاني فلاني باندې زه سربالا یم نو آخرت به دې ایر شي قبر به دې ایر شي مرګ به دې ایر شي قیامت ایر شو جنت دوزخ ایر شو خسرت دنیا والآخره دا داسې بنده دنیا هم هلاک تباه و برباد او آخرت هم تباه و برباد الله دې د دنیا او د آخرت د تباهۍ او بربادۍ نه بچ کړي د دنیا سره محبت ناکاره نه دی او که محبت د دنیا سره خو د دنیا محبت په زړه کې دننه مساته د زړه نه بهر وساته د مسلمان د زړه دا یوه کشتۍ ده او غیر چاپېره د دنیا مال او دولت دا ورته دریاب د اوبه دي کشتۍ بغیر د دریابه نه ګرځي د یو مسلمان زړه بغیر د ماله نه ګرځي کشتۍ په دریاب کې وي په اوچه ځمکه نه ګرځي نو د اوبو دا چپې دا د دې کشتۍ لپاره پشتي ده نو د بهر نه دا پشتي کشتۍ لپاره ډېره ښه ده کشتۍ به پکې روانه وي خو که دا اوبه دې کشتۍ کې دننه ورغللې چې دننه ورغلې کشتۍ ډوبه واخله نو د دنیا محبت که د دې زړه نه غیر چاپېره بهر وي د مسلمان دا زړه په دې کې روان دی ښه په فایده کې وي خو که د دنیا دا محبت په دې زړه کې دننه ورغې نو چې دننه ورغې نو بس ډوبه شوله نو په زړه کې دننه د الله محبت او بهر د زړه نه د دنیا محبت وي نو دا ښه کار دی
وی خله دا دنیا چې تو خله دا عقبا آخرت دې په جوړیږي او په یو بل باندې فخر کې شروع شو آخرت به ایر شي. یو بادشاہ او داغه یو پیر صاحب ډیر متقی او پرهیزګار نو دا پیر صاحب چې نه دی په دې نعمتونو کې دا د بادشاہ په دې ځل کې دا خبره ده چې پیر صاحب نه خو ګیر چا پیره بے شمیره نعمتونه دي زړه کې خبره راغله پیر صاحب په خدای پوهې که چې دی دا نعمتونو باندې په ما دوکه شو چې دا دومره نعمتونه د سره دي. دا پیر صاحب خو دنیادار دی بیا د طاقت یو بهترین دارو هغه هم ولیدل بادشاہ پیر صاحب سره وي دا دارو دا خو ډېر د لوی طاقت دارو دی د دې به هم څه اثر وي. پیر صاحب خو بله وخت هم لاړه د طاقت داروګان هم ورسره دي. پیر صاحب چې په اندازه باندې پوه شو نو بادشاہ ته ویل وی بادشاہ تا ته ځان له یو خبره کومه او هغه دا چې ما ته معلومات راغلي دي چې ته به په هفته کې مرې. د بادشاہ په دې پیر صاحب دا عقیده وه چې دې څه وایي دا رښتیا وایي. بس چې بادشاہ ته پته ولګېد چې یو هفته کې به مرمه هغه چنګ رباب څیزونه څومره چې نه هغه د ځانه لرې کړل ډول سرنا وغیره چې کوم شوق و موسیقي هغه لرې کړه شراب کباب یې لرې کړل وینځې غلامان یې د ځانه لرې کړه او بس په ذکر او فکر باندې سړی په ویلې کېدو راغی نن مرمه او سبا مرمه. د هفتې اخیری ورځ چې راغله نو سړی ټپ ټیپ شو هفته تېره شو سړی مړ نه شو. پیر صاحب یې راوغوسته وی پیر صاحب تا ما ته ویلي چې هفته کې مرې نو هفته خو تېره شو زه خو مړ نه شوم. وی لږ ځان ته فکر وکړه مړ نه خو ور نږدې خو یې که نه مرګ ته خو نږدې یې ستا هغه غټ پټ بدن څه شو نو زه خو مړ نه شم که نه وی مړ نه یم او نه مې ستا مرګ مطلوب و خو ستا په ځای کې دا راغله چې دا پیر صاحب سره دا دومره نعمتونه دي او دا دومره نور څیزونه هم ورسره شته دی خو دنیادار دی وی دنیا ډېره ده خو دې دنیا ته زه ګورم نه د دنیا په نظر که دنیا ته زه ګورم د الله په رضا دپاره او که د دنیا دا نظر دې کټ که نو داسې به شی لکه راته وی زه خو تا نه بیا هم تکړی یم ته خو زر ویلې شوې آخرت ته به فکر جوړ شي نو د دنیا دا خوشحالی دا نعمتونه دا اسم بیا ته ادوښکار یم نه. عبید الله احرار یو بزرګو عبدالرحمن جامی دا بل بزرګ دی. عبدالرحمن جامی صاحب ډېر لوی عالم دی. عبید الله احرار ځای ته لاړه لویه خانقاه وه ګیر چاپېره دوم دام دی د بې شمېره نعمتونه د دنیا شته دی لنګر چلیږي مریدان هم راځي هغوی هم خوري لاروي هم راځي او لکه د بادشاهانو نظام دی د عبید الله احرار په خانقاه کې. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه هغه چې داسې وکتل نو بس په دې اړه کې یو خبره راغله چې پیر صاحب خو دنیادار دی نو زه خو رالم دله چې دله به بیعت وکړم نو دی خو د دنیا په مزو چرچو کې دی. شاعرو وی نه مردان است که دنیا دوست دارد په فارسی کې وی هغه سړی نه دی چې دنیا سره دوستی کوي نه مردان است که دنیا دوست دارد. بس خوراک سکا کې وکړو بیا یو وخته پرېوته ستړی اوده شو. عبدالرحمن جامی خوب ویني قیامت ورځ جوړه شوله قبرونو نه خلک را پاسېدل عبدالرحمن جامی را پاسېده حساب کتاب شروع شو او فرشتې راله عبدالرحمن جامی دوزخ طرف ته روان کړ راکاږي دې مو سره لټې شتې وایي نه ځي خو راکاږي دې کې عبید الله احرار
راغی چې دا اله ګولې ولیدله چې عبدالرحمن جامي نیولې او راکاږي ورغه او د لاس یې ترې خلاص کړه دا خو زما مېلمه دی پرېږده دا خو زما مېلمه دی وی په د هغوی نه را خلاص کړه ځان لی راوسته عبدالرحمن جامي د خوبه را پاڅېده عبید الله احرار خواته راغی سترګې سرې سرې وې جړغونې دي وی عبدالرحمن ولې غږ یې ونه کړ عبید الله احرار ته الله په کشف وښوله چې ده خوب لیدلی دی او ده دا شعر هم ویلی په خولې یې چاته ویلی نه دی و بیا ورته عبید الله احرار وی عبدالرحمن وایه که نه تا یو شعر ویلی دی وی چاته مې ویلی وی بس ځان سره دی ویلی خو ما ته الله وښو چې تا یو شعر ویلی وایه څه دی ویلی دی وی بس زه معافي غواړم ما ویلی خو نه ویلی صحیح معافي غواړم وی نه نه ته ما ته ووایه تا څه ویلي چې مجبور یې که نه ورته وی نه مردانست که دنیا دوست دارد نو بیا عبید الله احرار ورته وی یو ورپسې بله مو وایه اگر دانست برای دوست دارد نه مردانست که دنیا دوست دارد هغه سړی نه دی چې دنیا سره دوستی کوي اگر دارد برای دوست دارد که دنیا لري نو د دوست دپاره الله دپاره به لري عبید الله احرار ورته ما ته ستا خبره الله معلومه کړله دا څومره چې ویني دا زما دپاره نه دا هر څه د الله دپاره دي دې نه پسې ته بیعت وکړو بیا مرید شو الله دې هر چا له دنیا ورکړي خو د دنیا سره محبت نه د الله سره محبت دې هر چا ته الله نصیب کړي او دنیا به قدر حاجت او ضرورت دی نو ضرورت دپاره د هر چا ضرورتونه دې الله پاک پوره کړي خو د دې نعمتونو شکریا پکار ده چې دا کم نعمتونه الله را کړي دي الله دې په دې رضا شي زموږ نه د ناشکرۍ نه دې الله بچ کړي د شکر توفیق دې الله راکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالا پا جہانونو کے اعلیٰ جہان دیدا بالا پا جہانونو کے اعلیٰ جہان دیدا فانی دوران دیدا خوزے دا غٹے گٹے دا اصلی انسان دیدا خوزے دا غٹے گٹے دا اصلی انسان دیدا دے زید غٹی گٹی دا مومن جنویر سان پدی دنیا زمون ناغستشی امتحان رزل بزن کدن کی دا پرچوشی رایان دلوی سفر دا پار دا سودا دکان دے دا دلوی سفر دا پار دا سودا دکان دے دا فانی دوران دے دا خوزے دا گٹے گٹے دا اصلی انسان دے دا بالا پا جہانونو کے اعلیٰ جہان دے دا فانی دوران دے دا خوزے دا گٹے گٹے دا اصلی انسان دے دا ډیر وینم لیونی په منډو ترړو باندې سره چرګان چې پردي نیسي ورته نوایم نره هیڅ غم ورسره نشته د دورا د معاشره حلال چې حرام وګڼي ناقص ایمان دی دا حلال چی حرام او گنی ناقص ایمان دے دا فانی دوران دے دا خودے دا گٹے گٹے دا اصلی انسان دے دا بالا پا جہانونو کے اعلیٰ جہان دے دا فانی دوران دے دا خودے دا گٹے گٹے دا اصلی انسان دے دا فتنی دی دانیتنو دا حسد بلی لامبی دی پارٹائی ڈل بازی دی بس پری دی او جنبی دی ہر دے کی پوری شوی دا خوگی مینی تانبی دی کویان کنو یو بلتا زمون خگزران دے دا کویان کنو یو بلتا زمون خگزران دے دا فانی دوران دے دا خوزے دا گٹے گٹے دا اصلی انسان دے دا بالا پا جہانونو کے اعلیٰ جہان دے دا فانی دوران دے دا خوزے دا گٹے گٹے دا اصلی انسان دے دا اڑم پوینو زو د یو بلیو نا مړیږو
کدغا زمونږ حال وي ډېرستو کې به کړېږو چې بل پورې خندا کوو پخپله به جړېږو ژوندون په دې مضمون چې شي د سپو په شان دی دا ژوندون په دې مضمون چې شي د سپو په شان دی دا فانی دوران دی دا خو زه د غټې غټې د اصلي انسان دی دا بالا په جهانونو کې اعلی جهان دی دا فانی دوران دی دا خو زه د غټې غټې د اصلي انسان دی دا اصلی انسان با اساتی د سپو د خوی نزانا خویونا با موجود نوی پکی د خرو پشانا قسم د یو قدم په قدم نه دی د شیطان د شوی حلیم ګل یما زما بیان دی دا د شوی حلیم ګل یما زما بیان دی دا فانی دوران دی دا خو زه د غټې غټې د اصلي انسان دی دا بالا په جهانونو کې اعلی جهان دی دا فانی